خنثی مشکل ساروی. خنثی مشکل څه ته وایي؟ خنثی مشکل ساروی هغه ته وایي چې د نر اعضامي او د ښځې اعضامي دواړه نه ښځه یو نه نري. بعضې څاروي داسې دواړه آلې ورسره وي، ټوپک تمانچه ورسره دواړه. نو د دې وجې نه داسې څاروي باندې به څه کوې بیا؟ آیا قرباني کېږي که نه؟ نو دې کې دوه قسمه. بعضې څاروي داسې چې ټوپک تمانچه کوس تاکال بر تاکال دواړه، خو هغې کې داسې وي چې میتیاز یې په کومه لار کوي نه د هغې اعتباري. که د نر په لاره باندې کوي نو بس نر څاروی د قرباني صحیح ده. که د ښځې په لارې کوي د مادي په لار، بس مادي ده، غوا ده، چیلۍ ده، ګډه ده، بس قرباني پې کېږي ځکه لاره یې معلومه ده او دا بل سامان سره هسې د حفاظتي طور سره دی، نو د هغې اعتبار نشته. او که بالفرض کوم څاروی داسې حال کې دی چې بالکل دواړې لارې استعمالېږي. بعضې عالمان وایي چې دا خنثی مشکل دی، دا په دې کې یو عیب دی. بعضې عالمان وایي دا عیب نه دی، څاروو کې دومره مسلې نه چې د نر اعضامي چې څوک وایي عیب دی بیا وایي دې باندې قرباني نه دی کول پکار. بعضې عالمان وایي د دې غوښه هم کلکۍ نه پخېږي، نو که غوښه یې پخه شوه صحیح ده. او بعض عالمان وایي چې جایز ده، څاروو کې دومره قیسې نشته چې ته به ول اوس سامانونه چک کړې چې دا یې شته او که نشته او فلانې دی او که ډنګری دی بس پرېږدی بس قرباني ده اوشوله. که یو دی او که دوه دی بس قرباني کېږي. خو بهتره دا ده که کم سړی پرې پوهېږي او داسې څاروي کوي نو بیا د خیر د صحیح څاروی والي چې کوم پرې نه پوهېږي واخېستو قرباني وکړه نو خیر دی کېږي.